ستا محبت را نرشتا د مور او پلار ورکه کړه ای خود غرض دنیا مان دلار ورکه کړه ای خود غرض دنیا مان دلار ورکه کړه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. گرانو محترم معزز مسلمانان ورونو، قرآن کریم او د نبی صلی الله علیه وسلم سنت صحیحان بار بار مونږ ته د دې خبرې نه تحذیر راکوي چې ای مسلمانانو پام کوئ دا دنیا تاسو لره دوکه نه کي، په دې دنیا باندې تاسو تیر نه وځئ او همیشه دپاره مونږ ته د دې دنیا حقیقت معلوم کړی دی چې دا دنیا څه حقیقت لري، د الله رب العالمین په وړاندې باندې د دې څومره قدر دی، د آخرت په پرتله باندې دا څومره وزن لري. نو پام کوئ مسلمانانو چې په دې دنیا باندې تاسو مغرور نشئ، دوکه نشئ، ورباندې تیر نه وځئ. دا دنیا څه قیمت لري او څومره ارزش لري. پام کوئ ای مسلمانانو، تاسو د هغې اصلي مقصد نه وانړوي، د کوم مقصد دپاره چې رب العالمین موږ او تاسو پیدا کړي یو، چې هغه د الله رب العالمین عبادت دی او طاعت دی. ورونو بېشماره آیتونه په قرآن کریم کې په دې باندې راغلي چې دا دنیا د الله په وړاندې باندې څه حیثیت لري، دا څه وزن لري او دا دنیا څه شی دی. دغه آیات کریمه چې ستاسو په مخ کې ما تلاوت که رب العالمین فرمایي یا ایها الناس، ای خلکو ان وعد الله حق، یقینا بشک د الله رب العالمین وعده حق ده. الله وعده کله چې دا ټول انسانان به مړه کیږي، مرګ حق دی، قیامت راتګ حق دی، قیامت به قایمیږي، حساب کتاب به کیږي او آخري منزل د انسان یا به دوزخ وي یا به جنت وي. الله دې موږ د جنت والا وګرځوي. ورونو نو بیا وایي فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تاسو لره د دې دنیا ژوند دوکه نه کي، تاسو لره دې تیر نه باسي، په دې دنیا باندې تاسو مغرور نشئ. ولا یغرنکم بالله الغرور، تاسو له دې په الله باندې دوکه نه کي، دغه دوکه ورکوونکی چې هغه شیطان دی، شیطان دې تاسو دوکه نه کي. تاسو ته دې دا ونه وایي چې خیر دی، ګناهونه کوه، الله پاک غفور الرحیم دی، غفور الرحیم دی د هغه چا دپاره چې توبه وباسي. تاسو له دې بېځایي امیدونه در نه کي، تاسو له دې هغه دوکه نه کي په دغه خبرو باندې. ورونو د دنیا څه حیثیت دی، څه مقام دی، د الله سره د دې څومره قدر دی. زمونږ او ستاسو دا ژوند په دې دنیا کې دا کومه مرحله ده. ورونو د انسان ژوند څو مرحلې لري.
اوله مرحله د انسان د ژوند هغه وخت چې هغه د مور په ګېډه کې دی دا هم ژوند یو مرحله ده. هغه ماشوم دی ساه پکې پکل شوي وي، د مور په ګېډه کې حرکت کوي، هغې ته غذا ورکړی کېږي. 4 میاشتې بعد هغې کې روح پکل کېږي. 9 میاشتې د انسان یو مرحله د ژوند د مور په ګېډه کې ده ورونو. دویم مرحله بیا د مور د ګېډه نه چې کله پیدا شي د دنیا ته راشي او سترګې وغړوي، دا دویمه مرحله ده. دې دنیا کې زمونږ او ستاسو ژوند څومره دی؟ دا دنیا دا الله ورباندې لیکل چې دا به فنا کېږي. هیڅ قسم انسان په دې دنیا کې ابدي ژوند نشته د هغې دپاره. آدم علیه السلام نه ونیسه تر اوسه پورې څومره انبیا راغلي دي، د هغوی اتباع راغلي دي، قومونه راغلي دي، چېرته دي هغوی اوس؟ هغوی مړه شوي دي او اوس د برزخ په ژوند کې هغوی ژوند تېروي. زما او ستا په دې دنیا کې څومره ژوند دی؟ په مختلف مراحلو او مختلف عمرونه انسان په ژوند په دې دنیا کې لري. څوک ماشوموالي کې وفات کېږي، څوک په ځوانۍ کې، څوک په سړي غټ سړی وي، څوک سپینږیری شي. مهم دا ده چې انسان ته ضرور مرګ راځي. نبی علیه السلام فرمایي زما د امت عمرونه د 80 نه 80 کلو پورې دي او ډېر لږ کسان د هغې نه اضافه کېږي، 100 کاله او 104 کاله او 10 کاله ته رسېږي. آخر بیا څه دي؟ بیا مرګ دی. دریم مرحله ورونه چې کله مرګ راشي، دا مرګ د ژوند نهایه نه ده چې ژوند ختم شه، دا د یو ژوند نه بل ژوند ته انتقال دی. بیا د برزخ ژوند دی ورونو. قبر کې موږ ایمان لرو چې هر انسان وفات شي هغه بیرته راپورته کېږي، هغه سره سوال و جواب کېږي او هغه به یا په نعمتونو کې یا به په عذابونو کې. هغه یو بیل ژوند دی چې د هغې تصور موږ نشو کولی، خو په دې ایمان لرو چې برزخ خپل یو خاص ژوند دی چې د دنیا ژوند سره مشابه نه دی او د آخرت د ژوند سره مشابه نه دی. دغه ژوند څومره دی؟ تاسو فکر وکئ د آدم علیه السلام نه واخله تر اوسه پورې هغه خلک چې وفات شوي دي د برزخ په ژوند کې اوسه پورې وخت تېروي ورونو. 1400 کاله د صحابه کرامو د نبی علیه السلام وشو چې هغوی د برزخ په ژوند کې وخت تېروي ورونو. تاسو وګورئ دا زمونږ او ستاسو زندګي په دې دنیا کې 80 کاله او 10 کاله که چېرته موږ دغې ته پاتې شو 100 کاله د دغې زرګونو کاله چې اوسه پورې په برزخ کې ژوند دی هغې ته څه نسبت لري؟ هېڅ نسبت نشته. او برزخ ژوند به کله پورې چې الله وغواړي چې هلته د دې ټول مخلوقاتو هغه فنا مکمل شي، مرګ مکمل شي، قیامت قایم شي، نو بیا به خلک د قبرونو نه پورته کېږي، بله زندګي شروع کېږي. هغه 4مه مرحله ده چې د آخرت ژوند دی ورونو، د قیامت ژوند دی. په هغې کې یوه ورځ د حشر میدان ورځ تاسو ته معلوم ده څومره اوږده ورځ ده؟ 50,000 کاله ورونو یو ورځ د حشر د میدان ورځ ده. تاسو فکر وکئ دا 100 کاله 50,000 کاله ته څه نسبت دی؟ هېڅ نه دي. لکه یو ثانیه یو ساعت ته چې کوم نسبت لري ورونو. نو اصلي ژوند، حقیقي ژوند، دائمي او بقا والا ژوند هغه د قیامت ژوند دی ورونو. دا د دنیا ژوند دا د قرار او استقرار ژوند نه دی ورونو، دا د عبور او د تېرېدلو ژوند دی. دنیا باندې الله لیکلي چې دا به فنا کېږي، دا د چا دپاره وفا نه لري. هیڅ انسان په دې دنیا کې ژوندی نه پاتې کېږي. الله رب العالمین فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر نفس تکونکی د مرګ دی. مرګ به یو ورځ هغه څکي، بیا به څه کېږي؟ آیا مرګ راغی مسله ختمه شوله؟ بیا پورته کېدل نشته؟ نه. وانما توفون اجورکم یوم القیامه، تاسو ته به د خپلو عملونو اجر و ثواب د قیامت په ورځ پوره درکړی کېږي. نو فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، هغه څوک چې الله پاک یې د جهنم نه جدا کړي او جنت ته داخل شي دغه سړی کامیاب شي. کامیابي بیا د جنت والاو ده. وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور، دا د دنیا ژوند دا نه دی مګر دا د غرور او د دوکې او د مغرورتیا ژوند دی ورونو. التحذير من الاغترار بالدنیا، دنیا باندې د دوکه کېدلو نه تحذیر ورکول چې پام کوئ ورباندې تیر نه وځئ. پام کوئ دنیا باندې دوکه نه شئ.
فهم کوئ تاسو دغه اصلي مقصد نه وانړئ چې کوم مقصد دپاره رب العالمین موږ او تاسو پیدا کړي یو. ورونو اغترار بالدنیا څه معنا ده؟ دنیا باندې څنګه یو سړی دوکه کیږي، څنګه ورباندې تیروځي. د تیروتلو ځینې معنی دا دي ورونو چې انسان د دنیا سره محبت کوي، خپل زړه کې ورته ځای ورکي او دنیا په آخرت باندې غوره کي. دا په دنیا باندې تیروتل دي ورونو. دنیا د انسان په زړه کې باید د الله د محبت ځای وي. دنیا باید زمونږ او ستاسو په لاس او جب کې وي، زړه ته ننوځي. کله چې د یو مسلمان زړه ته د دنیا محبت نه وته، هغې د زړه نه د الله او د الله د دین محبت ختمیږي، دواړه نه جمع کیږي. دنیا ښه شی ده، خو چې د انسان په لاس کې وي او د انسان په جب کې وي، خو زړه ته ننوځي. او دنیا انسان په آخرت باندې هغه بهتره نه کي. الله رب العالمین فرمایي بل تؤثرون الحیات الدنیا، زمونږ د واقع او د حال بیان کوي، بلکې تاسو غوره کوئ، بهتر کوئ د دنیا ژوند په آخرت باندې. او حال دا دی والآخرة خیر و ابقا، آخرت تاسو لپاره بهتر دی و افضل دی او باقی پاتې کیدونکی دی، دنیا زایل کیږي. ورونو د دنیا باندې اغترار یو معنا دا ده چې انسان د آخرت د غافل کی. کله چې د انسان په زړه کې د دنیا محبت وي، د دنیا مینه وي، په هغې باندې ټول شپه او ورځ تصور او فکر او کوشش یې دی چې څنګه دنیا پیدا کړي. کومه دنیا چې پیدا کړې ده څنګه د هغې استثمار وکړي، څنګه هغه وساتي. ټول سوچ فکر دغه دنیا سره د آخرت نه غافل کیږي. ورونو هغه انسان آخرت ته فکر نه وي، مرګ ورنه هیر وي، قبر ورنه هیر وي، سوال و جواب ورنه هیر وي چې دا دنیا ختمیږي، ما ته به سوال و جواب راځي، یو ورځ به مړ کیږم، آخرت را روان دی، هغه باقي زندگی ده. نو غرور په دنیا دا دی چې انسان غافل شي د آخرت نه. قرآن کریم د دې خبرې ثبوت ورکوي، فرمایي الهاکم التکاثر، تاسو له غافل کړي دي آخرت نه. تکاثر هغه د مال ډیرول، هر انسان فکر کوي چې څنګه مال را ډیر کړي، دنیا او دولت ډیر شي، په څه طریقه مال وګټي. د خلکو سره تنافس او مسابقه روانه چې فلانی سړي پیسې ډیرې دي، باید زما د هغې نه ډیرې شي. حتی زرتم المقابر، ټول ژوند په دغه تکاثر کې ولګوئ تر څو چې انسان ته مرګ راشي او بیا قبرونو زیارت وکړي. بیا د اغترار د دنیا معنا دا ده چې د انسان امید اوږد شي، اوږده امیدونه کوي. حدیث کې راځي د یو انسان امید ډېر اوږد وي هغه ځای پورې، خو دغه ځای کې 1 متر 2 متره بعد هغه ته مرګ په مرصاد باندې دی، هغه ته مرګ راځي. نو انسان باید دغه امیدونه رالنډ کړي، ووایي چې نږدې مرګ دی د هر څه نه مخکې. دنیا د ضرورت په اندازه باندې هغه دنیا چې د طاعت کې د الله یې ولګوي، د الله په رضامندتیا کې ولګوي، د آخرت دپاره د دغې دنیا نه استفاده وکړي او هغه صدقه کړي او هغه دته فایده راشي. ورونو ځینې خلک وایي دنیا نقد ده او آخرت خو نسیه ده، نسیه اوس نشته، نقد بهتر وي د نسیه نه. دا د ابلیس د عظیمو تلبیس نه دی چې انسان باندې کوي. ورونو صحیح ده چې کله نقد او نسیه دواړه برابر وي، یو انسان تا ته اوس 10 روپۍ درکوي یا 10 روپۍ تا ته کال بعد درکوي، نو دا نقد بهتر دی، ځکه کال بعد هم دا 10 روپۍ دي. خو که کله تا ته نقد 10 روپۍ وي او کال بعد 1 میلیارد وي، نو هغه څوک چې دا 10 روپۍ اخلي او 1 میلیارد پرېږدي، دا سړی عاقل دی؟ د ده نه به بل غټ احمق نه وي چې ته ښه مطمئن یې چې کال بعد ما ته 1 میلیارد روپۍ میلاویږي، ډالر یا دینار، او اوس 10 روپۍ. که یو انسان دا 10 روپۍ خوښې کړي او هغه نسیه خوښ نه کړي، دا سړی به ډېر احمق وي. ورونو د دنیا او د آخرت خو مقارنه نشته دی، د دې دنیا څه حیثیت دی او څه قدر دی د دنیا د آخرت په مقابل کې. ورونو دنیا دا مزرعه د آخرت ده. ورونو دا بهتر شی دی چې کله انسان د دې نه استفاده واخلي، د آخرت دپاره استعمال کړي. آخرت دپاره دلته چې ته څه کاري هلته بیریبې. ورونو نن عمل دی، حساب نشته، سبا حساب دی، بیا عمل نشته.
د آخرت ګټل د دنیا نه کیږي. د دنیا کې زمونږ ژوند هم دې دپاره دی لیبلوکم ایکم احسن عملا، چې الله تاسو امتحان کړي چې څوک ښایسته عمل کوي. موږ د عمل دپاره راغلي یو چې د آخرت دپاره عمل وکړو، د الله عبادت و طاعت وکړو. د دې 100 کالو نسبت د هغې دنیا د آخرت د عمر په نسبت باندې یو ذره یو ثانیه نه دی لکه د دنیا زندگی. یو انسان به تمنا کوي چې کاش دا ټول عمر ما په یوه سجده لګولی وی، دا به زیات نه وی، دا به کم وی، ځکه دا هیڅ عمر نه دی، د سترګو په رب سره تیریږي. ورونو د نبی صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې هم ډېر زیات تحذیر د دې نه موږ ته نبي علیه السلام راکلی دی چې پام کوئ مسلمانانو په دنیا باندې دوکه نه شئ، تاسو تیر نه وځئ، د دې دغه زخرفه د دنیا باندې تاسو خوشحاله نه شئ، بلکې دا دنیا د آخرت دپاره تاسو ذریعه وګرځوئ. نبی علیه السلام فرمایي والله ما الفقر اخشى علیکم، قسم په الله تاسو باندې زه د فقر نه یېرېږم چې تاسو به د ولږې مړه شئ. رزق د الله له طرفه دی، هیڅ څوک د ولږې نه تر اوسه مړه شوي نه دي. ولكن اخشى علیکم ان تبسط الدنیا علیکم، لکن زه په دې یېرېږم چې په تاسو باندې دنیا الله پاک پراخه کي، کما بسطت علی من کان قبلکم، لکه په مخکیني قومونو چې الله پاک دنیا پراخه کړې وه. فتنافسوها کما تنافسوها، تاسو به په دې دنیا کې منافسه او مقابله وکړئ یو بل سره، ټوله زندګي به په دې ولګوئ چې زما مال د هغه نه زیات شي، زما د هغه نه زیات شي، زما د هغه نه زیات شي. نتیجه به څه وي؟ فتهلککم کما اهلکتهم، نو تاسو به هلاک کي لکه مخکیني قومونه چې الله پاک هلاک کړه. نبی علیه السلام فرمایي ویقول ابن آدم مالی مالی، بنی آدم وایي چې زما مال او زما مال، بل باندې چې فخر کوي په خپل مال باندې کوي. زه جایداد لرم، کور مې جوړ کړی دی، موټرې لرم، باغ لرم، ګراج لرم، نقدي پیسې لرم. دغه پیسې او دولت د انسانیت معیار ګرځوي، ده خلکو باندې فخر او تکبر کوي د خپل مال باندې. خو نبی علیه السلام څه وایي ورونو واورئ، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأبنيت، دغه مال ستا نه دی، 3 شیان په دغه مال کې ستا دي، نور خو دا مال د بل چا دپاره ګټي. ته ورنه روان یې، قبر کې تا سره یو ذره مال غیر د کفن نه نه داخلیږي، ټول به درنه پاتې بل چاته. ستا مال څه شی دی؟ هغه چې تا واغوسته او زوړ شه، هغه چې دې وخوړه او ختم شه، او تصدقت فامضیت، یا دې صدقه وکړه نو خپل ځان دپاره دې مخکې آخرت ته ولېږله. دغه 3 شیان ستا مال دی. نور مال چې ته چغې وهې دا ټول درنه نه نیکې سبا دا درنه پاتې دی، ستا وارثانو ته پاتې دی. خدا نخواسته که دغه وارثان صالح خلک نه وي، دغه مال په ناروا په عیش و عشرت کې ولګوي، نو ته به ورسره ګناه کې شامل وي، تا خو ګټه ونه کړه ځان دپاره. ورونو لږ غوندې د دې دنیا قیمت وپېژنو، د آخرت سره د دې مقارنه وکړو. همیشه دپاره موږ ته الله رب العالمین نبی علیه السلام وایي چې تاسو آخرت غوره کوئ په دنیا باندې، دنیا مه غوره کوئ. دا ولې؟ د دې دنیا قیمت راځئ چې وپېژنو څه حیثیت لري. د یو شي قیمت چې موږ معلوموو، یا د هغې ذات ډېر مهم وي، ښه قدر لري، یا د هغه د مساحې په وجه باندې د هغې مساحې قیمت ډېر وي، یا په نغدو باندې وزن لري، یا هغه په وزن باندې یا په کیل باندې. تاسو ته د نبي صلی الله علیه وسلم څو حدیثونه وایم چې هغې سره موږ ته د دې دنیا شان و اهمیت و قدر معلوم شي چې د الله په وړاندې د دې څومره قدر دی. هر چې د دې دنیا ذاتي قیمت دی واورئ. الله رب العالمین فرمایي وما هذه الحیاة الدنیا الا لهو ولعب، نه دی ژوند د دې دنیا مګر لهو لعب دی. دا کوم حقیقت نه دی، لکه ماشومان چې لوبې کوي او لهوه کوي، دا دغسې یو شی دی. وان الدار الاخرة لهي الحیوان، یقینا په تحقیق سره د آخرت کور دا حقیقي ژوند دی، الحیوان حقیقي ژوند دی، دائم ژوند دی، نه قطع کېدونکی ژوند دی. لو کانو یعلمون، کاش که دا خلک پوهېدلی نو کله به هم دنیا لره په آخرت باندې نه وی غوره کړي.
دنیا باندې به مغرور شوي نه وی که دوی ته پته وی آیا دا دنیا د مساحي په اساس باندې څومره قدر لري. واورئ نبی علیه السلام فرمایي موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. د صحیح بخاري حدیث دی. د یو قمچینې ځای په جنت کې قمچینه دا بهتر دی افضل دی د دې ټولې دنیا نه او د دنیا کې چې څه دي. هغه انسانان چې مونږ په دنیا کې د جریبونو ځمکې خبرې کوو قصرونه کورونه د دې څه اهمیت دی د جنت په مقابل کې. دا ټوله دنیا او د دنیا کې چې څه دي د هغې نه په جنت کې د یو قمچینې ځای ډېر بهتر دی. نو یو انسان عاقل سړی به دنیا په جنت باندې مخکې کي. که هلته الله مونږ ته یو کور راکړي نو د کور قیمت به د دنیا په پرتله باندې څومره زیات وي. پیسو باندې اخیستل د دې ځمکې د دې دنیا څه اهمیت دی. واورئ ورونو نبی صلی الله علیه وسلم یو کرتې په یو ورغمې چې غوږونه یې پرې کړل شوي و مردار شوي و په لاره کې پروت دی هغې باندې تیر شه او هغې صحابه کرامو ته وایي ایکم یحب ان هذا له بدرهم. دا مردار شوی ورغمې چې غوږونه یې نشته دی څوک په تاسو کې غواړي چې دا په یو درهم باندې واخلي. نبی علیه السلام دوی ته عملي یو درس ورکوي د دنیا قیمت ورته ښیي چې دا څومره ارزښت د الله په وړاندې لري. هغوی ورته وایي ما نحب انه لنا بشی وما نصنع به. مونږ خوښ نه ګڼو چې دا دی مونږ په یو پیسه باندې واخلو په دې څه کوو مونږ ورغمی دی غوږونه یې نشته بوچی دی مردار شوی دی یو پیسه باندې یې ناخلو. بیا ورته نبی علیه السلام وایي اتحبون انه لکم. تاسو غواړئ چې تاسو د دې مالکان شئ او په دې فخر وکړئ چې ولا ما سره یو مردار ورغمی دی زه مالک یم په هغې فخر وکړي. قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه. قسم په الله که ژوندی وی مونږ پکې مینه نه لرله دا خو عیبجن دی. نو فکیف وهو میت. نو دا اوس خو لا مردار دی بیا ورباندې څه کوو. نو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم. قسم په الله دنیا په الله باندې ډېره حقیر ده د دې مردارې نه په تاسو باندې ستاسو په نزد دا څومره حقیر دی. په یو پیسه باندې یې نه اخلئ مفت یې نه اخلئ چې تاسو د دې مالکان شئ او فخر پرې وکئ. دا ټوله دنیا د الله په وړاندې باندې ډېر حقیر ده د دې مردار شي نه چې دا تاسو په نزد باندې څونه حقیر دی. د صحیح مسلم روایت دی. نو د دې دنیا قیمت په نقد باندې څه شی دی چې باید سړی په یو پیسه باندې وانخلي مفت یې وانخلي. نو دا یو عملي مثال و چې په دې کې حقارت د دنیا نبی علیه السلام خپل صحابه کرامو ته ښیي چې د دغې مردارې نه هم په الله باندې دا دنیا ډېره حقیر ده. د وزن په لحاظ سره چې د دې وزن څومره دی. نبی علیه السلام فرمایي لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوده ما سقى كافرا منها شربة ماء. که چې ته دا دنیا د الله په وړاندې باندې د ماشي د وزر امره قیمت لرلی وزن یې لرلی ماشی نه د ماشي یو وزر که دغومره وزن یې لرلی نو قسم په الله چې یو کافر ته به یو ګوټو به هم نه وی ورکلي. خو دا دنیا الله پاک مسلمان ته هم ورکوي کافر ته هم ورکوي معنی الله باندې قدر نه لري. خو ایمان دی د توحید عقیده ده چې الله سره قدر لري هغه مؤمن ته ورکوي کافر ته نه ورکوي. نو د وزن په لحاظ سره د ماشي د وزر امرم الله سره دا وزن نه لري او د کیل د پیمانې په لحاظ سره څومره قدر لري. نبی علیه السلام فرمایي والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع. صحیح مسلم روایت دی. قسم په الله دنیا د آخرت په پرتله باندې دا نه ده مګر لکه یو کس د تاسو نه چې دا ګوته په بحر کې کته کي او بیرته یې راپورته کړي وګوره چې دې څونه اوبه ځان سره راوړي. دا ټول بحر داسې مثال لري لکه آخرت او دا دنیا دغه اندازه چې دا ګوته کته کړي او راپورته کړي دغه لوندوالی او دا یو قطره چې پکې راپورته شي دا دنیا مثال دی د آخرت په مقابل هیڅ نسبت نه لري ورونو. نو دا د دنیا قیمت دی د دنیا ارزش دی. د دې وجې نه هر انسان ته پکار دی عاقل ته چې دا دنیا باندې هغه مغرور نشي. دا دنیا د هغه اصلي مقصد نه موږ وانړئ مونږ نه مرګ ور نه کي مونږ نه آخرت ور نه کي مونږ نه قبر ور نه کي
مونږ باید د دغې ابدي ژوند دپاره موږ کوشش وکړو. ګوره قرآن کریم کې رب العالمین د هغه تاجرانو صفت کوي چې هغه تجارت هم کوي، بیع و شرا کوي، خو هغې لره د الله د طاعت نه مشغوله کوي، نه لهوه کوي. رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. داسې خلک دي، معنا دا ده چې رجولت ته ضرورت لري، سړیتوب ته ضرورت لري، چې هغوی لره نه غافله کوي بیع او شرا د الله د ذکر نه، د اقامت الصلاة نه، د زکات ورکولو نه هغوی نه غافله کیږي. کله چې د مانځه وخت راځي دکان بندوي، راځي مونځ کوي، د الله ذکر کوي، زکات ورکوي، د الله طاعت و عبادت کوي. دا د چا کار دی؟ رجالون، دا د سړو کار دی، دا د اطفالو او د کمزورو خلکو کار نه دی. ورونو نبی صلی الله علیه وسلم په دې دنیا کې د دې د اغتنام امر کلی دی چې دې فرصت نه استفاده وکړئ، دې دپاره راغلی چې دې کې څه وکړئ او په آخرت کې هغه بیا ته لو کړي، هغه تا لپاره فایده کې راشي. نبی علیه السلام فرمایي مالی وللدنیا، څه دي ما لره او دې دنیا لره؟ زما او د دنیا څه کار دی؟ انما مثلي ومثل الدنیا، زما مثال او د دې دنیا مثال داسې دی کمثل راکب، لکه یو سړی په سورلۍ باندې سور دی، سفر کې روان دی، ګرمي ده او غرمه کې د یو ونې لاندې کته شي، یو ونې لاندې لږ خوب وکړي، قیلوله وکړي، بیا راپورته شي روان شي او هغه ونه او هغه ځای پرېږدي. نو زما او د دنیا دغه مثال دی. زه په دې دنیا کې یو مسافر یم. هغه مسافر سړی چې دلته کې خوب کوي، آرام کوي، هلته کې د بنګلو جوړولو اراده نه لري، هلته د محلاتو جوړولو اراده نه لري، هغه یو منزل مقصود ته روان دی، هغه ځای ته ځان رسول غواړي. صرف دومره یو توخه ورسره ده چې په لار کې هغې نه استفاده وکړي، وخوري وڅکي او لږ شان آرام وکړي. خو دای منزل مقصود نه دی د دغې ونې لاندې خوب، دلته لږ غوندې آرام کوي او بیا د هغې نه روانېږي، خپل منزل مقصود ته روان دی. زما او ستا منزل مقصود هغه جنت دی. ورونو دا دنیا زمونږ دپاره دا عبور دی، تېرېدونکی دی، دا زمونږ اساسي وطن نه دی. د دې دپاره نه یو راغلی چې دې کې موږ او تاسو باقي پاتې شو، دلته بنګلې جوړې کړو، دلته دا وکړو دا وکړو. نه نه، زما او ستا مثال د یو مسافر دی چې په دې لاره باندې تېرېږي، یو څه ناڅه توخې ته ضرورت لري چې د زندګي ورباندې جوړوي او نور هغې منزل مقصود ته ځان رسول پکار دي. لکه نبی علیه الصلاة والسلام چې وایي، نبی علیه السلام یو کرت د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د ولي باندې لاس کېښوده، وینه ورته وایي کن فی الدنیا کانک غریب. ای عبدالله ابن عمر، ته دنیا کې داسې شه لکه چې ته یو مسافر یې او یا د لارې تېرېدونکی. دنیا ځان دپاره مقر د قرارګاه مه ګرځوه، ستا د اوسېدلو ځای نه دی، د مسافر غوندې په دې باندې تېر شه. د دې وجې نه عبدالله ابن عمر به ویله اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. ای مسلمانه، کله چې ته بېګا کې نو د سبا انتظار مه کوه، امیدونه دې رالنډ که، تا ته پته نشته چې سبا ته ته رسېږي او که نه. او کله چې ته سبا کې د مسا او د بېګا انتظار مه کوه، او د خپل صحت نه د مرض دپاره استفاده وکړه، او د خپل ژوند نه د مرګ دپاره استفاده وکړه. دارنګې ورونو ډېر زیات سلف و صالحینو به د دنیا په حقیقي معنو سره پېژندلې وه او دې دنیا ته په حقیقي معناو سره طلاق ورکړي وو چې ته موږ تېر باسلی نه شي. موږ یو عظیم مقصد لرو، منزل مقصود لرو. په دې دنیا باندې د مسافر غوندې د تېرېدلو موږ راغلي یو، دې دنیا کې د همیشه اوسېدلو دپاره راغلي نه یو. الله رب العالمین دې زموږ په زړونو کې د الله محبت پیدا کی، د الله د دین محبت پیدا کی، د رسول الله د سنت محبت پیدا کی. الله دې دنیا زموږ لاسونو کې وګرځوي، الله دې دنیا زموږ زړونو ته نه باسي. کله چې دنیا زړه ته نه وتله، د الله محبت ختم شو، د دین محبت ختم شو، د رسول الله محبت ختم شو. مونږ بیا د مرګ نه غافل یو، د آخرت نه غافل یو، د قبر نه غافل یو، د الله د طاعت نه مونږ غافل کوي. ګرانو محترمو ورونو، دا دنیا فی حد ذاتها دا مضموم نه ده،
دنیا کې چې الله کوم نعمتونه پیدا کړي خوراک سکاک لباس دا د انسانانو د منفعت دپاره پیدا کړي دا مضموم نه دي. دنیا کې مضموم زما او ستا دا تصرف دی چې په دې دنیا باندې ما او تا فخر کوو، ما او تا دنیا په وجه باندې تکبر کوو او دا دنیا او ما او تا د الله د طاعت نه مشغولۍ دغه کار مضموم دی. خود دا دنیا مضموم نه ده. دنیا کې زهد دا نه دی ورونو چې انسان هغه یې ودونه نه کوي، غوښه نه خوري، طیبات و ښه زندګي نه تېروي، دا قطعا نه ده. نبي صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو زهد دغه نه و. یو انسان دی ډېر ښه مالدار وي، الله دې مال ورکړی او هغه دې زاهد وي په دنیا کې، دا څه منافي خبره نه ده. هغه دې د الله طاعت کوي، عبادت کوي، دغه مال د الله په طاعت کې لګوي، صدقه خیرات کوي، صله رحمي کوي، مرګ ورته هره لحظه کې په یاد دی، نو دغه سړی د زهد سره دا منافي نه ده ورونو. نو معنا دا ده چې دا دنیا په اصل کې د الله نعمتونه دا مضموم نه دي. مضموم زما او ستا تصرف چې دغه دنیا په وجه باندې ما او تا څه کوو، خپل دوستي او دشمني په دې دنیا باندې کوو. د انسانیت او د شرف معیار موږ دنیا ګرځولی وي چې دنیا ورسره نه وي، هغه سړی زموږ په نس باندې هغه قیمت نه لري. او د الله په وړاندې باندې ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین په تاسو کې د الله په وړاندې هغه متقي سړی دی، دیندار سړی دی، د الله نه یریدونکی سړی دی. او زما او ستا په نس باندې چې 2 پیسې ورسره وي که نه وي هغه سړی بیا موږ ته قیمت نه لري. دا مضموم دی. مضموم دا دی چې د دنیا محبت ما او تا د الله د طاعت نه مشغول کی، ما او تا د آخرت نه غافل کی. لکه ما او تا چې د مرګ له پیدا نه یو ورونو، موږ حقیقي زړه سره دا نه ده منلې چې ما او تا به مړه کېږو. یقین وکئ که دا هر یو کس د ما او تا نه په دې باندې وپوهېږو چې ما او تا دا څومره روزانه موږ وینو چې خلک مړه کېږي او جنازې ورباندې کوو، لکه دغه مرګ له چې ما او تا پیدا نه یو. کیدای شي چې ما او تا دې په مرګ باندې یقین ولرو، بیا دې د الله معصیت وکړو. ما او تا دې په دې یقین ولرو چې ما نه قبر کې پوښتنه کېږي چې من ربک ما دینک من نبیک، بیا دې موږ خپل رب ونه پېژنو، خپل دین دې ونه پېژنو، خپل پیغمبر ونه پېژنو. معنا دا ده زما او ستا یقین کمزوری دی. ما او تا په مرګ باندې یقین نه لرو، لکه دا مرګ دپاره چې دا نور خلک پیدا وي ما او تا نه پیدا. او یا مرګ به هله راځي چې زه به دومره زړېږم او چې بیا د کار وولیدم نو بیا به کټ کې پروت یم او الله الله به کومه. ځوانۍ کې ته د ما او تا د الله نه غافل یو، ما او تا د الله نه باغي یو، ولې مرګ باندې زموږ یقین نشته. په د هره لحظه کې انسان د دې معرض دی چې هغه ته مرګ راشي. تا او ما له چا ټیکټ د دې راکړلی دی چې موږ به نه مړه کېږو. نو مضمون دا شی دی چې ما او تا په دې دنیا باندې مغرور یو، دنیا په وجه تکبر کوو، دنیا په وجه موږ نه آخرت ير دی، دنیا په وجه باندې موږ او تاسو نه هغه څه ير دی، د الله طاعت ير دی. د دنیا مینه او محبت زموږ زړونو ته نوتی دی، د الله مینه او د دین مینه زموږ د زړونو نه وتلې ده. دغه کار مضموم دی. لکه د عادیانو حالات الله رب العالمین فرمایي فاستكبروا في الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوه. دوی په ځمکه کې تکبر وکړه په غیر د حق نه، وایي موږ نه نور څوک د قوت والا شته، خپل قوت باندې اعتماد کوي. دوی ته پته نشته چې الله د غټ قوت والا دی، څنګه هلاک و تباه کړه. فرعون په دې دنیا باندې مغرور شوی و، څه ویله؟ قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. زه یو غټ باچا یم، زه د مصر باچا یم، دا ټول انهارو دا ولې چې روانې دي زما د لاندې تاسو ګورئ نه. د دنیا باندې مغرور شوی نو الله څنګه که په همدغه انهارو بحر کې غرق که. قارون ویله چې دا مالونه خو ما په خپل خبره او په خپل قوت سره حاصل کړي دي. الله د خپل مالونو سره هغه خصب کو، ځمکه کې یې ومنډه. انا اکثر منک مالا وولدا، زه د تا نه ډېر مال لرم او بچي لرم. ورونو دغه د دنیا په وجه باندې دغه تکبر، غرور کول، د آخرت نه غافل کېدل دغه مضموم دی. ورونو الله رب العالمین دی موږ او تاسو د آخرت د ابناو نه جوړ کړي او د دنیا د ابناو نه جوړ نه کړي. که نه مال د انسان دپاره دا بده خبره نه ده،
نبی علیہ السلام فرمای نعم المال الصالح للرجل الصالح، ډېر ښایسته مال د ښه سړي دپاره دا ښه خبره ده. انسان ښه سړی صالح سړی او مال ولري نو د الله حق هم ادا کوي، صلې رحمي هم کوي، زکات ورکوي، دغه مال د الله په طاعت کې مسخر کوي چې آخرت کې هغه فایده د هغې نه حاصله کي. دا بده خبره نه ده. الله رب العالمین دی موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې دنیا باندې موږ مغرور نشو، دنیا په صحیح معنو کې وپېژنو، د دنیا قدر و شان د الله په وړاندې باندې څومره دی هغه وپېژنو، همغسې شان زموږ په زړونو کې هم راشي. الله دې موږ ته د قرآن و حدیث باندې په صحیح معنو کې د عمل کولو توفیق راکړي. الله دې دنیا زموږ لاسونو کې وګرځوي، زړونو کې ونه ګرځوي. زړه کې د الله پاک زموږ د الله مینه محبت پیدا کړي، د آخرت سره فکر پیدا شي، د مرګ سره فکر پیدا شي، زړونو کې موږ د دین سره مینه او محبت پیدا شي. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا محمد. وارض اللهم عن اصحاب نبيك اجمعين وعن الخلفاء الاربعه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الموحدين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم احفظ هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لمسلمان زنی دلار پر سنگار ورککڑا، ای خود غرضی دنیا مان دلار ورککڑا، ای خود غرضی دنیا مان دلار ورککڑا.